السلام علیکم، څنګه مینوالو ښه تاسو خیرونه دي؟ نو دا پوره میاشت غوښې وې نو ما اوس په سبزي پخو. نو دلته مې د نیم کیلو تورۍ راواخیستې. دا به اول سپین کړو، بیا به یې وینځو او بیا به یې کټ کړو. هغې نه بعد به یې پخو. نو تورۍ مې سپینې کړې، ومینځلې او داسې مې کټ کړې. زما خو دا تورۍ ډېرې زیاتې خوښې. ستاسو خوښې یو که نه؟ ما ته لازمي کمنټ وکړئ چې د چا خوښې دي زما په شانتې. بس په یو پتیله راواخلو او هغې کې به 3 چمچې تیل واچو چې دا لږ ګرم شي. چې تیل لږ ګرم شي نو په دې کې به 1 ټي سپون رائی دانه یعنې د شړشمو دانې واچو او 1 چمچ به پکې زیره واچو. لږې شان به پکې کړي پته واچو. کړي پته ما مارکیټ نه فرش راوړې وه نو بیا راته خرابېده نو وچې مې کړې. نو یو ډبي کې مې اچولې دي، بس کله ناکله سبزی ته ور اچوم یا دال ته. نو مطلب دا ضروري نه ده که ستاسو سرې واچوئ پکې او که نه نو مه اچوئ پکې. چې زیره ښه سره شوه نو اوس په دې کې یو غټ پیاز واچو، کوم چې مې داسې نرۍ نرۍ کټ کړی دی. پیاز به ډېر سور کوو، نه معمولي شان به یې سور کړو. دې نه بعد به پکې 2 ټماټر او 3 دانې شنه مرچکې واچو. نو ټماټر کله سره سره راشي مارکیټ ته او کله داسې شنه غونته کېږي، مطلب سم پاخه نه. نو دا ښکلي سره سره ټماټر د دې سره به ترکاری دا کلر ډېر زیات ښکلېږي. ټماټر سره پکې دا سمپل مسالې واچو، کمې کې چې سور مرچکې پاوډر، دنیا پاوډر، هلدي پاوډر، مالګه او لږه شان کری پاوډر شامله ده. نو دلته به د مسالو ښه بونایي وکړو، مطلب دا به ښه سرېږو او دې نه بعد به پکې تورۍ ور اچو. ملګرو زموږ بس دغه سمپل شان خوراک یې، موږ ډېر زیات مرچ مسالې او ډېر زیات غوړي نه خورو. نو زیاتره پښتانه هم داسې ساده خوراک کوي، مطلب ټول پښتانه یو شان خوراک نه کوي. ځینې پکې داسې چې هغوی مرچ مسالې ډېرې خوري او ځینې خلک داسې چې هغوی مرچ مسالې زموږ په شان کم استعمالوي. مسالې چې ښه پخې شوې نو بیا هم پکې تورۍ ور واچولې. اوس په دې مسالو کې داسې 3 منټو دپاره ولړو راولړو چې دا تورۍ دا مسالې ښه واخلي. ملګرو دا تورۍ 2 قسمه دي. دا والا تورۍ چې کومې دي دا ډېر زیاتې زر پخېږي او هغه نورې چې دي نو هغه لږ شان د دې نه ټایم سې واخلي. او بل دا تازم دي او بالکل کچه دي، نو داسې 5-6 منټو کې به دا تیارې شي. نو دلته مې دا د مسالو کې ښه مکس را مکس کړئ. بس په سر کېږدو او 15 منټه به یې پخې کړو، مطلب 15 منټو دپاره به یې پخې کړو. دې کې هم اوبه نه دي اچولي، دا د دې خپلې اوبه دي. نو 15 منټه بعد مو سر لرې کړو، بس پکې سمڅۍ تاو راتاو کړو او ماشاءالله وګورئ بس دا بیا پخې شوې. که تاسو غواړئ نو دې کې دا مسور دال هم اچولی شئ، هغې سره هم دا ډېرې زیاتې ذایقې دارې راځي. خو د ګرمۍ کې زما را تورۍ بس همداسې خوښې، مطلب چې نه ډېرې زیاتې اوبزنې او نه ډېرې زیاتې وچې، بس همداسې نرمې غونته کړي. نو 15 منټه مې په سر ایښې او پخې مې کړې او 1 منټ مې بغیر سره نه پخې کړې. اوس پکې لږه شنه دنیا واچو، مکس را مکس به یې کړو او ګیس په پسې بند کړو. نو د دې به پخېدو تقریبا 8 منټه ولګېدل، مطلب 3 منټه مو مساله تیاره کړه، 3 منټه مو هغې له ورکړه او 6 منټه هم دې له ورکړه. او دا د دې فاینل لوک. ملګرو د ګرمۍ کې دا تورۍ شوې، بینډۍ شوې، کریلې شوې، دا قسم سبزي ډېر زیات خوند کوي. بل دا چې دا لایټ شان دي، په زړه باندې ډېر بوج نه پرېوځي او هضم کېږي هم ډېر زر. دې نه علاوه سبزی سره شوملې، پیاز، ټماټر او د تنور روټۍ ډېر زیات خوند کوي. زما خو په خپله دا قسم څیزونه خوښي او ستاسو څه خوښي دا هم ماته کمنټ کې ووایئ. او که زموږ ریسیپي م خوښه شوي نو په دې خبره زموږ چینل هم لایک کړئ، هم یې سبسکرایب کړئ او هم یې خپلو خپلوانو سره شیر کړئ چې هغوی ترېنه هم خوندونه واخلي.